باچا سوی په مسجد نبوي کې ناست دا سوی تاسو لږ واورئ ښه. السلام علیکم. ایرونو دا کس خو به تاسو پیژنئ که نه؟ د ده نوم دی مولانا اختر علي صاحب. مدینه کې ناست یم، دا زړه مې غواړي چې سمې ډېره دعا درته وکړم، ځکه چې تاسو ما سره کومه خبره کړې وه، کوم رهایش هم راته ویلی ما چې کله عمره افلای کوله نو ما سوچ کوم ما د چا نه عمرې وکړم. نو بیا مې مولانا اختر علي صاحب ذهن کې راغی، نو مولانا صاحب ته مې د دې ځینه کال وکړو. ما وی مور او پلار مې زوی په دي او نږدې هوټل راته پکار دی، نږدې او سروس چې دی نو ماته داسې هوټل پکار دی چې څومره نږدې وي. نو په مکه او مدینه کې هغوی چې ماته بیا آنلاین کومې هوټلې راولېږلې چې تاسو ته به دا هوټل، نو ما چې دلته چیک کړې هماغه هوټلې هماغه شان صفایي او همغومره نږدې هوټلې ماته میلاو شوې. نو ستاسو د سروس د شکریا لپاره مدینه کې ناست یم، دعا هم کوم چې الله دې دغه شان تاسو کامیاب لري او ماشاءالله ښکلی سروس راکړو او ښکلی کار کوئ. او زما چې د سیمې څومره خلک دي د شیرګل د دغه سیمې سره نږدې څومره خلک دي، نو ټولو ته وایم چې د مولانا اختر علي صاحب سپورټ وکړئ. او سوشل میډیا ورکر چې وي نو هغه کله هم غلط کار نشي کولی، ځکه چې هغه یریږي د هر قسم حالاتو نه، هغه په میډیا باندې مشهور وي. نو دغه شان دی مشهور دی، نو دا ځکه دنه عمره کوئ چې دی تاسو ته کومه خبره وکړم په هغه خبره به قایم وي. سید باچا زه تاسو ټولو مسلمانانو ته دا یو درخواست کوم، الحمدلله زموږ چې دا کومه اداره ده یاسین حج اینډ عمره سروسو، دا مونږ چې راغلو د پیړ ته ډېر رونه پکې ایماندار هم دي، خو ډېر رونه پکې نور هم دي، چونکې دا عمرې د پاره تلل د حج د پاره تلل دا عبادت دی. ګوره مونږ د ښه سړي بچی نه یو چې مونږ پیسې نه ګټو، پیسې مونږ ګټو مناسب مزدوري کوو، خو به چې کم چاته کم ځای وښیو هغه ځای به وله ورکوو انشاءالله تعالی. دنیا هر یو ځای ته چې کم قسمه ټیکټ تاسو غواړئ انشاءالله مونږ به الله په رعایت سره ټیکټ درکوو. د دوبۍ ویزټ هم مونږ سره شته، د سعودي چې کومه 85 دین عمره ده هغه هم الحمدلله مونږ سره شته. الحمدلله دلته علما دي، زموږ پېښور ډینس پلازا کې هم دفتر دی، یونیورسټي روډ باندې ارباب روډ باندې هم زموږ دفتر دی یاسین حج اینډ عمره سروس. زه په خپله په مردان شیرګل کې ما نو جناب انشاءالله د ایماندارۍ کار به دلته علما دي ماشاءالله، پېښور کې علما دي، الله چې زموږ کوم مکه مکرمه مدینه منوره کې کوم سټاف ته ماشاءالله ټول پښتانه دي، ډېر باادبه ډېر زبردست کسان دي الحمدلله. علما پکې هم زموږ سره هلته شته، هغوی به ستاسو خدمت کوي. نو جناب روزګار به کوو. ګوره اسلام د روزګار نه منع نه کوي. ښه زموږ دا بعضې کسان په فیسبوک وایي مولا صاحب لاړی مولا صاحب لاړی، هلکه تاسو به راباندې ښه ښکاري مولیان چې د مسلمانانو مولیان له ښه یو قسم له برابري، نو تاسو به راباندې ښه نه ښکارئ. د یهودیانو عیسایانو دا پنډتان چې کوم دي که نه دوی د خپل مشران څومره په عجیب انداز ساتي. نو جناب انشاءالله زموږ اداره ډېره زبردسته اداره ده. سید باچا ستا ډېره ډېره شکریا مونږ ادا کوو، الله درته خوشحاله ساته. سید باچا ماشاءالله خپله ټوله فیملي چې کوم ده ډېر په ښایسته انداز او یو قسم لا ډېره غټه خرچې به وکړله. الله دې هر بچي له دا توفیق ورکړي چې خپل والدین خپل کور ولا ټول بوزي دغه عمرې او حج عمرې له بوزي. نو سید باچا ستا ډېره شکریا ادا کوو چې ته مونږ خوشحاله شوې. الله درته خوشحاله ساته، دغه شان نیک کارونو کې دې الله مخکې وړاندې بوزه او الله دې د مور او پلار ستاسو دعاګانو دپاره همیشه قایم و دایم ساتي. زه هغه ټولو بچو ته هم خواست کوم چې مور او پلار یې عمرې نه دي کړې هغوی باندې عمرې وکړي انشاءالله مونږ به سره منډه وکړو خیري، زویونه به له نږدې ورکوو، ښه زبردست سروس به له ورکوو خیري. زموږ دا کانټیکټ چې کوم نمبر دی 0245 065 8598 0245 065 8598 په دې باندې واتساپ هم شته، د پوره دنیا نه ماشاءالله رابطې کولی شي او انشاءالله ښه د ایماندارۍ کار بدله کوو خیر صحیح دی انشاءالله. ولې چې مونږ سوشل ورکر یو الحمدلله علم دی را سره، د علم یو نسبت دی، مولیان یو، نو 2 نمبر کار به نشو کولی. او کو چې 2 نمبر کار زه وکړم نو تاسو وایي زه ستاسو نه پټېدی شم په پوره دنیا کې الحمدلله ما خلک پېژني، پټېدی نه شم. نو انشاءالله سروس په ښه برابري ښه زبردست کار به انشاءالله کوو خیر. الله مرته خوشحاله ساتئ جی.